چې چا نه د مازیګر مونځ پاتې شو. مازیګر مونځ اکثر مونږ نه په لوبو کې او په چکرو کې او په سیرو سیاحت کې لاړ. راځه لږ چکر به ولګو، ورګه د مانځه ټیم دی، راځه په لار کې به وکړو، راځه چکر لګو. د مازیګر مونځ په لهو لعب کې لاړ شي. امام الانبیاء فرمایي چې چا د مازیګر مونځ پرېښود داسې شه حبط اهله و ماله، دی داسې شو گویا چې د اهل او مال ټول تباه و برباد شو. لکه ټول کور چې تباه و برباد شي، څوک چاته وایي کور د سیند ووړو، کور د دریاب ووړو، په کور د اورو لګېد. دا داسې شو چې د ټول اهل او مال، بچي، خاندان، بینک بیلنس دا ټول تباه و برباد شو چې یو مازیګر مونځ د سړي نه پاتې. دا خو د قرآن نص دی، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، د منځني مونځ به حفاظت کوئ چې هغه د مازیګر مونځ دی. دومره لوی نقصان چې دا یو مونځ پاتې شي، دومره لوی نقصان کی. تاسو خبر یې دا پولیسرات پل چې دی دا د جهنم په خېټه تلی دی، د جهنم د پاسه تلی دی. پاسه پل دی پولیسرات او لاندې جهنم دی. دی پولیسرات پل ته چې خلک مخامخ کیږي، په دې به څه چیک پوسټې لګېدلي، پاټکې به څنګه چې مونږ ته دلته ضلع پارکو پاټک لګېدلی که نه، چې لږ حالات سخت شو، چا شناختي کارت کور پرېښودی دی، څنګه شناختي کارت د ځان سره ګرځوئ، مخې ته چیک پوسټ دی، هلته به چیک پوسټې لګېدلي. رومبی چیک پوسټ چې هلته لګېدلی هغه به د کلمه توحید او د کلمه شهادت، د کلمې تپوس پاول کیږي، مسلمان دی که نه دی، کلمه یې ویلې وه که نه. شکر الحمدلله چې الله هم دا کلمه د شهادت نصیب کړې ده، کلمه توحید هم الله نصیب کړې ده. په دې وایه کروڑ پیرې الحمدلله، الله چې مسلمانان دې پیدا کړي. ړومبی چې تپوس د کلمې وشي، کلمه یې نه ده ویلې، دی دې په پل مخې ته نه ځي، دی جهنم ته لاندې وربوزه. بس د ده مخې ته اډو تک شته دی نه، ستانه به ښکلی، ستانه به ورسره نن مال ډېر او صورت کې به ستانه ښکلی ښکاري، مالدار به یي، خو او ورته نه ځیرېږي، ځکه د کلمه توحید طاقت ورسره نشته او تا سره هغه دی. چرې داسې مه وایه پلانکي نه پلانکي هندو ښه دی، د دې مسلمان نه خو پلانکی ښه دی. هسې ښه دی د سره د کلمه توحید طاقت پروت دی، دی چې وفات شي نو مونږ یې سینې ته برابر ودرېږو، مونږ وایو الله اکبر. خدایه د ده په دې سینه کې زړه و، هلته کلمه پرته وه، خدایه د هغې کلمې په برکت دا وبخه